دا زنانه د خپل عزت خیال ساتي. دې زنانه ته به ته ښې دې ماشومې تا لور ته خور ته به ښې چې ګوره یاد ساته د سرو زرو نه او د زیوراتو نه یو لوی زیور ستاسې در سره دی چې هغه د خپلې حیا خیال ساتل دي، د خپلې حیا خیال ساتل دي، د خپل عزت خیال ساتل دي. که هر څومره در سره وشي، که هر څومره تکلیف راشي، خپل حیا به خیال ساتي، په خپل عزت باندې به ګوره نازېږي، دا به ډېر محفوظ سات. او چې کوم خلکو د خپل حیا او د عزت خیال ساتلی دی، الله سبحانه وتعالی په سمندر په چپو کې هم د هغې د عزت خیال ساتلی دی. امام ابن قیم رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی روضة المحبین و نزهة المشتاقین، په هغې کې یو قصه لیکلې ده چې یو زنانه وه، دی دا وکړه شوق یې دا و چې زه حج له لاړه شم. نو د حج په سفر باندې دا ووتله، او په هغه زمانه کې به د چا سره خپله سورلي نه ونو، یو کس به و د هغه څه به ډېرې سورلۍ وي، اسونه به ورسره و، اوښان به و، نو د هغې نه به یې په عاریتن په کرایه باندې راواغستل او بیا به یې د هغې مطابق پیسې ورکولې. نو امام ابن قیم رحمت الله علیه د دغې زنانه متعلق لیکي چې دی د یو نواب نه د یو وډیره نه سورلي راواغستله او دی ورته ووایي چې زه خو غریبه یم، پیسې میسې اوس نه لرم، چې کله را واپس شوم نو څه سلایي به کوم، کپړې به ګنډم او تا ته به د دې پیسې حواله کوم. هغه کس ورته ووایي ټیک ده. دغه کس خبر شو چې دا زنانه ډېره خوبصورته ده، حسینه ده، جمیله ده. دیو روان دي، دلې سورلي ورکړې ده، قافله روانه ده، یو ځای ته ورسېده، شپه شوه. دا په خپله چبوتره کې سملاسته د شپې تیاره ده، دغه نواب او وډیره خو خبر و چې دا حسینه او جمیله ده. نو په دې پسې شو، ورغې دی راپاڅوله. زنانه ورته وایي څه کې د دې ټیمې؟ وایي ته ما نه پېژنې؟ دې دومره خلکو له چې دا سورلۍ ورکړي دي نو دا ما ورکړي دي، زه دومره بینک بیلنس والا یم، زه دومره جایدادونه لرم، زه دومره پیسې لرم، دومره نوکران چاکران ما ته ګرځي، زما چې د چا سره تعلق په دې باندې هغه ډېر خوشحاله وي، او زه راغلی یم تکه توره شپه ده، هېڅوک نه ګوري، د هر سړي سترګې پټې دي، زه ستا نه خپل حاجت پوره کول غواړم، ته چې څه غواړې هغه به زه تاله درکم، د ټولو خلکو سترګې پټې دي. دا زنانه ورته وایي ظالمه، د حج مقدس سفر دی، کوم ځای ته روانې، د چا در ته روانې او دا قسمه خواهش ته لرې، افسوس دی په تا باندې. دا زنانه خپلې سترګې بره اسمان ته اوچتوي او اواز لګوي. دې سړي ته وایي چې ته ماته وایې چې د خلکو سترګې پټې دي، نو افنامت عین رب العالمین، ظالمه د الله سبحانه وتعالی سترګې پټې دي، الله سبحانه وتعالی خو ما او تا ته ګوري که نه. دا چغې وویله. امام ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي د عزت حفاظت ورله الله سبحانه وتعالی داسې وکړه چې په هغه ځای باندې را پرېوته او وفات شو. عزت الله محفوظ کړه.